أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سورة المؤمنون 14 نمبر آیات. د دې 14 نمبر آیات نو واخله د 52 نمبر آیات پورې درس سبقون یو ځان بل باب یو ځان له عنوان دی. په دې عنوان او په دې سبق په دې باب کې بدن نه چې کوم مضمونونه ذکر کیږي دا غي مضمونونو خلاصه ده چې په اول سر کې د صورت مرکزی کوم عنوان او دعوه چې وره صورت دعوه هغه به ذکر شي او صورت دعوه دا و چې دعا به صرف د الله نه غواړي د بل چا نه نه غواړي که د بل چا نه وغوښتل نو کافران کېږي په دې باندې نو دغه دعوه به ذکر شي. د دې دعوې نو وروسته د دې دعوې د عظمت او د ثبوت دپاره به د الله تعالی کامل صفتونه ذکر شي چې د الله نه ولې دعا غواړي د بل چا نه ولې نه غواړي نو ځکه چې الله تعالی د دومره لویو صفتونو مالک دی او مخلوق دغه صفتونه نه لري نو په دې وجه باندې د الله نه بغواړي د بل چا نه به نه غواړي. د دې نه وروسته به بیا تخویف دنیاوي ذکر شي هغه چا دپاره چې کوم توحید منکرین توحید نه مني هغه خلکو دپاره به تخویف دنیاوي ذکر شي په واقعیا د فرعون باندې چې فرعون څنګه هلاک شو ولی هلاک شو د توحید دشمنی د وجه نه لاړ. د دې نه بعد به تیزی ذکر شي په دعوت باندې په واقعیا د رجل مؤمن سره چې رجل مؤمن واقعیا وروسته روانه ده چې څومره د سر نه تیر شو په کومه طریقه باندې دی شهید شو خو بیا هم حق وینای وویل او دعوت خلکو ته ورسو. د دې نه وروسته په اخره کې تخویب اخروی ذکر کیږي د کافرانو لپاره. دا د 52 نمبر آیت پوری خلاصه شوه. نو بچو د نمبر کې الله تعالی فرمایي چې فدع الله دعاګانې غواړي د الله نه مخلصین له الدین په داسې حال کې چې تاسو خالص کړی دی الله تعالی لپاره په دین کې. دین نه مراد ده کې دعا ده. دین د غوړ نظام ته د غوړ احکام ته ویل کېږي او دلته کې دعا خو د هغې یو جز دی نو دا ذکر د جز مراد دی نه کول دا اطلاقات او مجازات یو ځان له عنوان دی. نو معنی دا شوه چې فدع الله وغواړئ دعا د الله تعالی نه مخلصین له الدین په داسې حال کې تاسو خالص کړی دی الله تعالی لپاره په دعا کې. خالص کولو مطلب دا چې د بل چا نه بغیر د اسبابو نه بغیر د بل چا نه سوال نه کوئ ولو کرح الکافرون اگر چې کافران به یې بد ګڼي. نو دې جمله کې ولو کرح الکافرون کې دو خبرو ته اشاره ده. یو دا ده چې د الله تعالی نه بغیر د اسبابو نه د بل چا نه سوال کول دا کفر دی انسان به کافر کیږي. او دویم به دې مسالې ته اشاره ده چې کله داسې مسلو باندې ته عمل شروع کړي نو ډېرو ځایونو کې به داسې چې ستا به ډېر دشمنان پیدا شي مخالفت پې کوي. کافران د هغه چې توحید قایل نه دي تاسو په دې خبره کې اتفاق نه کوي خود هغوی به یې بد ګڼي خو ته به خپله خبره باندې کلک شه صبر کوه. رفیع الدرجات د الله نه به سوال کوئ ولې ځکه چې الله تعالی اوچتوونکی د درجو دی د خلکو درجات الله اوچتوي بل څوک یې نشي اوچتولی. ذو العرش خاوند عرش دی لویه بادشاهي لري یلقي الروح نازلی وحی من امره په خپل حکم سره علی من یشاء په هغه چا باندې چې دی وغواړي. د وحی مالک هم صرف دی بل څوک نه دی. من عبادی د خپلو بندګانو نه لینذر دې دپاره چې ویری خلک د وحی څه حکمت دی حکمت یې دا دی چې خلک ویرولی شي یوم الطلاق د ورځې د ملاقات نه چې قیامت ورځ ده د هغې نه ویریږي او په سمه لار روان شي. یوم په هغه ورځ باندې هم بارزونه چې دوی به ښکارئ دا د قیامت هیبت ذکر کېږي د قیامت صفتونه او احوال دی چې قیامت څنګه ورځ د خلک ولې یارې نو ځکه دا داسې ورځ ده هم بارزونه چې دوی به ښکارئ لا یخفى علی الله نه به شي پټولی د الله تعالی نه لا یخفى علی الله نه به پټېږي د الله نه منهم د دوی نه شیء هېڅ شی به د الله تعالی نه پټېږي نه هر څه به بډاګه باندې پراته وي. لمن الملک او وبه ویلی شي چې د چا دپاره بادشاهي ده اليوم نن ورځ دا آواز پکې وشي. د دې دپاره چې په دنیا کې کوم مجازي اختیارمند خلک دی او دلته کې ډېر په غرور کې ژوند تېروي د دوی د عارضي غونده کې اختیارات به هم په قیامت کې دوی سره بیان نه وي. نو هغه خلک چې د خپلې مشرۍ کې او په خپله مشرۍ کې په عهده کې دننه هغوی ډېر مست شوي دي او ډېر بغاوتونه د دین نه کړي دي ډېر بد اخلاقۍ او غټې غټې دعوې کړي دي نو دا کسې به هلته کې نه وي نو د دوی د ذلیله کولو دپاره به اعلان وشي چې لمن الملک د چا دپاره بادشاهي د نن ورځ یعنې دا ورځ خو تاسو نه پېژانده په دغه معمولي غوندې حکومت کې دونه مشت شوي وي اوس اختیارات د چا سره دي. اوس دا خبره ده چې دا اعلان به څوک کوي په دې کې یو قول دار کوم چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نقل دی
چې دا اعلان چې کوم دی دا فرشته کوي جبرائیل السلام به کوي یو قول پکې دا چې فرشتي به خپل منځونو کې به دیو بل نه تاسو نه کوي به جوابونه ورکړي او د خلکو ته به اوري چې دوی واوري او دریم قول دا دی دا وینا به د الله تعالی طرف نه ممکن ده چې دا وینا په مختلفو مرحلو کې کله د فرشتو تر طرف نه کله د الله تر طرف نه کله د خلکو ته اوري او کله نه اوري کې دا ټول جدا جدا احوالي لله الواحد القهار د پاره د یو الله تعالی چې قهار ذات اليوم نورز به تجزا بدل ورکړل کېږي کل نفس هر یو کس بما د هغه څه کسبت چې هغې کړي دي چې څه اعمال دنیا کې کړي دي د هغې بدله ته میلاویږي که ښه عمل ښه بدله که بد عملونو بده بدله لا ظلم اليوم نشته هیڅ ظلم نن ورځ ان الله یقینا الله تعالی سریع الحساب زر حساب کوونکی دی وانذرهم وير ودوی لره ای پیغمبره یوم الآزفة د هغې ورځې نه چې نږدې دی افت ته هغې د هغې افت نږدې دی تکلیف یې نږدې دی اذ القلوب هغه وخت چې زړونه به لدى الحناجره مرۍ ته رارسېدلي دا د خفګان علامات دي خلک وایي زړه مې مرۍ ته راغلی خولې ته راختلی دا د څه خفګان کنایه ده کاظمین دوی به غمجني ما للظالمین من حمیم ولا شفیع ما للظالمین نه به د ظالمان دپاره من حمیم ګرم دوست ولا شفیع یطاع او نه د سفارشي چې خبره واورېدلی شي حمیم هغه دوست ته ویل کېږي چې کله ستا دوست او په تا باندې تکلیف راشي نو هغه ګرمیږي او په ارام کېناستی نه شي ستا غم او درد چې لرې کړی نه تا سره لاس کړی نه په ارام نه شي کېناستی پښتو کې د خلک وفادار ملګری او ته خلک پښتو کې وایي عربی کې ته حمیم وایي نو داسې ملګری قیامت کې را پیدا نه شي ظالمان دپاره چې ځان په تکلیف کې کړي او د کافرانو غم په سر باندې والي دا مشکلې حل کړي او نه د سفارشیان شته چې د هغې خبره ومنلی شي او کافران بچ کړی شي د دې خلاصه دا ده چې د کافرانو د بچ کېدلو دپاره هېڅ لاره هم نشته دنیا کې چې کوم ذرایع او واسطې مجرمان استعمالوي دغه واسطې هلته کې نشته دی یعلم دا الله پېژني خائنة الاعین خیانتګره سترګه خیانتګره سترګه څه ته وایي نو دې کې اگر چې اقوال مختلف شته لیکن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې کوم قول نقل هغه دا دی چې خیانتګره سترګه دې ته وایي چې کله انسان په یو ځای کې ولاړ یو لار کې ولاړ یو بل ځای کې ولاړ او زنانه تیریږي دره مخ بل طرف ته اړولی یو سترګه یې په نقید کږه کړي قصدن نو د ده خیال دا وي چې ګنې ما نه خو نه خبرېږي ما نه ویني لیکن دا خیانتګره سترګه الله ته معلوم دا مجرم دی او دا کنایه د دې خبرې نه چې څوک کوم څومره معمولي خیانت کوي الله یې پېژني که څومره کچې خیانت کوي الله یې پېژني وما تخفي الصدور او هغه چې پټ ساتي سینې په زړونو کې چې کوم جرایم او جذبات او پټ دي هغه هم الله ته معلوم دی الله تعالی به دې نه انتقام علي والله يقضي بالحق الله تعالی بیانوي حق لره والذین او هغه کسان يدعون چې دا خلک رابلي من دوني بغیر د الله نه لا يقضون بشيء هغوی فیصله نشي کولی د هېڅ شي ان الله هو السمیع البصیر یقینا الله تعالی همدغه اورېدونکی او لیدونکی دی